موږ نرسري چې څنګه اسټابلیش شوی دی دا ټول د سر ویژن دی او هر قسمه تاسو ته فیسیلیټي چې ماشوم ته څه میډیسنس پکارېږي ایوری کاینډ آف ټریټمنټ دلته کېږي او ښه ټرینډ کوالیفاید ډاکټرز دي زموږ ګرانو کتونکو سلامونه کوم الب خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مهال زه د پیښور په سیټ هسپتال کې موجود یم چې په کال 1999 کې د دې پرانیسته شوې ده په دې کې قریبا ویل کېږي چې 200 پورې ډاکټران دي خو چې رش وګورئ نو هغه به زه تا ته په دې ویډیو کې به ښایم خو زه اوس چېرته یم دې وخت کې دا کانفرنس روم دی په یو مرض باندې یکدم ډاکټران راټولول یا ایمرجنسي حالاتو کې یکدم ډاکټران راټولول یا میټینګ کول د هسپتال د ترقۍ دپاره نو هغې دپاره ایم ایس صاحب چې کوم دی دا په خپل اثر رسوخ باندې په خپل خرچه باندې دا زه په ړومبني ځل په هسپتالونو کې وینم نو ځکه دا تاسو ته زه نن ښایم چې دا به موږ یا په پریس کلب کې لیدلي وي یا هم چې کوم دی نو ماپي به غواړو خو د آرمي په ځینو کې هم لیدلي وي چې هغه ځای کې داسې کانفرنس روم او یا داسې غټې غټې ادارې وي خو دا په سیټي اسپتال کې چې کوم دی زه تاسو ته ښیم چې دا باقاعده وګورئ جي اے سیګان لګېدلي دي مخامخ ټي وي لګېدلی دلته ټي وي لګېدلی دا ایم ایس صاحب چې کوم دی کرسی ده نو کله چې ډاکټران په داسې ماحول کې کینی او په څه باندې مشوره وکړي نو هغه مشوره ضرور رنګ وروړي نو دا د سیټي د اسپتال لومبنۍ کامیابي چې کومه ده هغه دا ده چې دا دوی په خپل پڼ باندې په خپل بچت باندې په خپله سرسوغ باندې 50 لاک روپو دا پراجیکټ دی چې دلته کې باقاعده خو ډاکټر صاحب چېرته خبره کوي نو هغه دلته کې هلته هم ناست دي دلته کې هم خبره کولی شي ډاکټران هم ناست دي د ډاکټرانو نه علاوه خو نرسان راغواړي خو نور سټاپ راغواړي نو دلته کې یو ډېر په پرسکون ماحول کې د ایم ایس صاحب خبرو ته بیا ډاکټران غوږ دي دلته کې په نور هسپتالونو کې موږ لیدلي وي د ایم ایس صاحب کمرې ته ډاکټران روغ واړه ناست دي خلک پکې د رنګ رنګ خبرې کوي د دې ځای ماحول داسې دی چې ډاکټر به ایم ایس ته متوجه کېږي او د دې ځای نه ډسپلن پته لګي د دې ځای نه ډسپلن او د ایم ایس ته طاقت پته لګي نو دا د سیټ هسپتال ته زه ایم ایس فخرالدین صاحب ته خیرای تحسین پیش کوم حقیقت دا دی زه په ړومبني ځل باندې دې ځای ته راغلی یم خو زه خپله د هسپتال نه مطمئن یم خپلو ټولو کتونکو ته وایم چې ستاسو مریض په یو ښه ماحول کې ډاکټر ګوري او ډېر په توجه سره یې ګوري نو ګوره ډاکټر خو خپله ایمانداري ده آسونه په توجه پورې خو بیا سرلښکر د هسپتال مشر د هغه لکه د دې هسپتال باره کې ما واورېدل د فرودین صاحب ایم ایس صاحب په وخت کې چې دوی د الارچ ریکارډ مات کړی دی 1,15,000 1,20,000 OPD دا ریکارډ دی دا باقاعده چې کوم دی نو هر څه لګېدلي زه به دوره به کوو فرودین صاحب سره خو هم میلاویږو خو ړومبنۍ زه دلته کې رالم او کانفرنس روم چې مې وکته نو ما یې څه خبرې پرې وکړم نو ډېر سپیشل ډېر ښکلي جوړ ډېر مزېدار او د دې هسپتال ډاکټرانو ته خو زما داسې دوا په دې کوي چې زه د خپله مطمئن یم لکه زه د خپل 400 ډسټرک هسپتال ته په دې 6 کالو کې ما مریض نه دی بوتلی په 6 کالو کې ما مریض نه دی بوتلی دغه شانتې تنګي کې بار چېرته یي ډاکټر ته ښایو خدای دې عزت وکړي زموږ خیال ساتي قدر هم کوي خو دا هسپتال چې کوم دی دا یو خو د پرایویټایزیشن نه د فخرالدین صاحب په وجه باندې بد شوی دی نو زه به هم تاریخ پلی کړي د ډاکټر صاحب دا خدمات چې خو سبا یو خو ني خو ریټایر شي نو دا لیکل کېږي د دې دنیا نه تګ هم دی خو په دې باندې زه په دې ډاکټر صاحب باس کولی شم په دې ایم ایس صاحب باندې زه باس کولی شم په ګنټو پې زه باس کولی شم چې کم واټ ته ځي کم ځای ته ځي نو دا خو مې درته ګرانو کتونکو د دې سیټ هسپتال صرف د کانفرنس روم نه چې کوم دی نو دغه دوره کوله دا مې درته ښوده انشاءالله هسپتال کې دننه نور څه وي مختلف وختونو کې به تاسو د مختلفو واډونو دلته کې کوم ښیم ورته خو دا د دې ایم ایس صاحب په وخت کې ښه خدای دې کړي چې د ایم ایس صاحب هم په دې ځای پاتې وي نو د سیټي خلکو دپاره د پېښور سیټي خلکو دپاره بلکې پېښور نه زه د 400 یم او بیا د شیرپو یم او زما په ذهن کې سیټ هسپتال چې خپل مریض یار دوست دا لکه سیټ هسپتال ته بوځه پرایویټ هسپتال ته بالکل مه بوځه دلته بوځه نو ګرانو کتونکو زموږ سره اوسه انشاءالله وختن په وختن تاسو ته د سیټ هسپتال د مختلفو واډونو دوره به خو هم کوو مننه ګرانو کتونکو په دغه سیټي پېښور هسپتال کې وګرځېدو په دغه کې داسې څه ولیدل چې په نور هسپتالونو کې هم نه دي لیدلی رویه هم ډېره ښه ولیدله د ډاکټرانو اعتماد هم ولیدله یووالی مو لیدله د ډنټل یونټ هم پکې ولیدله ډېر عجیبه انداز کې جوړه شوې ده چې مارننګ ایوننګ کې
او بیا بره لاړو او تاسو وکتل چې هغې کې ما خپل ایکس رې ویستله نو ما ته د خپل غاښونه چې کوم دی واضح وښودل چې هغې کې څه صورت حال و. دې نه علاوه کومه نرس د ماشومانو چې جوړه وه نو هغې کې هغه ډاکټر کاشف صاحب و، هغې سره چې کومه بله ډاکټره وه او نرسنګ سټاف و. داسې ایچ او ډي ته لاړو، هغې کې چې کوم صورت حال و نو حقیقت دا دی زه خپل ځاني د هسپتالونو نه دی خدای پاک مؤمن مسلمان وساتي خو مایوس یم. زه مایوسي ګناه ده، خو لکه زه د هسپتالونو کې چې کومې روي یا کوم سوچونه یا کومې دوایانې لیکي یا خلک یې کوم د هر څه نه خلاص کړل او نن سبا ګراني ده د صحت دا معاملات ډېر زیات نازک دي. نو په سیټ هسپتال کې چې کوم ماحول جوړ شوی دی د ایم اس په وجه باندې او بیا ورسره غونډ سټاف په یو بوټي باندې دی نو کومه دوی چې لیکي هغې بیا تپوس کوي. دلته کې چې کومه پري فارمیسي مو کتله چې هغې کې پري دوایانې ورکوي، دا ما په نور هسپتالونو کې داسې فارمیسي یا داسې حالات نه دي لیدلي. ډېر بحث پرې کېږي، به هر حال بیا به پرې کومه زه یم چې خلک راشي او د دې بیمارونه نجات حاصلولو لپاره دا کوم چې هغوی تنګ شوي دي چېرې ما ته سهولت نه وي یا کوم کلینیکونه دي نو دلته سرکاري هسپتال ته په سرکاري ټایم کې راشه په سیټي ته تا ته ډېر څه خو دې کې د سټاف ډېر کمال دی. ښه دا نه چې حکومتونه یا وزیران یا غټي یا دا چې یو ډاکټر ډیوټي دی کوي نو د چا پلار به ته ډیوټي وایي چې هغه ناست دلته کوي. دلته کې ډاکټران ډیوټي کوي نو په دې باندې ډي ایم صاحب ډېره زیاته مننه کوم. خپل ځاني ما نظر واچو نو ځکه ستاسو نه مخکې ما څه خبرې کول غوښتل خو به هر حال تاسو هم پرې راته خپل نظر واچوئ خپله پېژندګلو کې او څه به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زما نامه ډاکټر احمد رضوان دی او زه دلته ایز ا ډي ایم اس ایڈمن د هاسپټل کې کار کوم فخرالدین صاحب سره. نو اول خو ستاسو ډېره مهرباني الف خان صاحب چې تاسو زموږ د هسپتال دا چې کوم ایفرټس او کوم کوشش مونږ کوو لګیو دا تاسو تعریف وکړو، تاسو خپله مو ګرځېدئ او دې کې څه شک نشته چې حالات چې کوم دي ډېر سخت دي خو زموږ مشر ډاکټر فخرالدین صاحب مونږ یې سپورټ کړي او الحمدلله مونږ شپږ ډفرنٹ ډپارټمنټس کې دلته ایوننګ او پی ډي هم کوو. تاسو خو مارننګ ټایم کې راغلي الحمدلله مونږ شپې 12 بجو پورې زموږ ډاکټران اویلیبل وي ډفرنٹ ډپارټمنټس کې. ایوننګ او پی ډي خو مونږ الریډي کوو 8 بجو پورې مونږ سره ای ان ټي سرجري میډیسن ګایني پیډز دغه ټول کنسلټنټس مونږ سره کوالیفاید سټاف الحمدلله موجود دی. هغې مریضان ګوري. ډېر خلک داسې دي چې مونږ ته ایم اس صاحب ویل چې هغه سهار ټایم کې نوکریانې کوي، خپل ماشوم چې راولي هسپتال ته نو په ایوننګ کې به راولي چې پلار کور ته راشي نوکریانه پس راشي نو وایي جی هسپتال بند دی نو ماشوم به چېرته بوځي. نو زمونږ داسې هسپتال یو ایفرټ دی، یو کوشش دی. نو الحمدلله مونږ له ډېر مریضان راځي. 1 لاک نمبر او پی ډي ده. تاسو حالاتو اندازه خو 1 لاک نمبر د میاشتې زموږ او پی ډي ده الحمدلله او یو ورکوټیشن د هسپتال دی خو خپل کوشش زموږ جاري دی. ستاسو د خدای عزت وکړي تاسو پرنګ خلک رااله او دلته دا شی اکنالج هم کو. ډاکټر صاحب څومره وخت مشر جما جی دلته الحمدلله تقریبا ایم اس صاحب سره ایز ډي ایم اس 2 کاله برابر دوه ولدي 2 کاله او اورېدلې خو مې کړه چې مخکې په دې مشرانو بالکل جی بالکل ما چې د مشر خبره وکړه دا هسپتال جی نن 3 کاله مخکې دا هسپتال دغه رنګ نه و. دلته په او پی ډیز کې د ډاکټرانو کمرې چې تاسو وکتې چې ډاکټران په کم حالاتو کې دلته ناست وو هغه د ډاکټر د ناستې ځای نه و. الحمدلله فرنیچر هم ورسره شته، ای سی هم ورته لګېدلې، ارځلي هم ورته ولاړي، ښه صفا سوتره ماحول دی. ایج نه چې مونږ کار غواړو نو ایله ماحول هم الحمدلله مونږ ورکړی دی او دې کې زمونږ د ایم اس صاحب یو سپیشل افرټ دی. بېشکه مونږ سره د سرکار د حکومت یو سپورټ نه وي نو انسان یو کار نشي کولی خو دا چې دې کې زمونږ د ایم اس یو سپیشل انټرسټ و هغې به خپله ویلي وي چې اول زه کله ماشوم خپل کور ماشوم ډاکټر له بوتله غواړم په ایوننګ کې ډاکټر پسې ګرځه بیا چېرته به 2 بجو پورې خو چوټي خو بیا به پلار چوټي علي هغه هر وخت پاسبل هم نه. نو الحمدلله ایوننګ او پی ډیز دي، ډینټل یونټ تاسو خپله وزټ کو الحمدلله یې کې ډېر ښایسته کار روان دی. ډېر ښایسته دغه چې کوم فیسیلیټیز تاسو وکته دا بهر په زرګو روپو کېږي چې کوم موږ په 500 روپو باندې هغه ایکس رې تاسو له مو ویسته هغه بهر په 1200-1500 روپۍ کېږي خو یو فیسیلیټي ده الحمدلله ورکړې ده او ایچ آر چې کوم دی موږ سره کوالیفاید نو د خلکو خدمت کیږي الحمدلله مونږ مخبل نوکری چې کومه ده هغه حلاله. لکه ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو چې د حکومت نه بغیر ناممکنه ده. حکومت نور هسپتالونو ته ډېر سهولیات ورکړي خو هغه مشینري څه بندې پرتې دي او څه د هغې استعمال نشته دي. لکه د ډایلاسس چې کوم دی ما دلته کې وکته که نه زموږ په 400 کې داسې و نه موږ به بیا په چاندو باندې روان کړو د 11 کالو نه هغه برادو دا ډایلاسس مشینونه چې کوم تاسو ایم اس صاحب د کوم ځای نه روړل او دلته کې روان کړو همدغه رنګې ده جی همدغه رنګې ده دا زموږ د ایم اس صاحب یو خپل پرسنل کاوش
او هیلث ډپارټمنټ کې خبر وکړه، ډپارټمنټ کې دنه خبر وکړه، یونټ تیار کو، بیا ماشینونه ولا ارینج ک. اوس الحمدلله تاسو کته شي یو 5 ډایلیسس یونټس دي موږ سره الحمدلله. موږ په کنيني او 200-300 کیسز د میاشتې کو لګیو. بهشکه موږ ته مسایل دي ولې چې فنډینګ شاته نه هغه رنګ نه دي چې څنګه موږ کار کول غواړو، خو چې څه موږ نه کېدی شي स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की सुनो को कंसल्टेंट्स हम वाला वर्कर दलियान हम वर्कर जेम वता जोड़ को पूरा हर यो निज़ाम अलिफ न वाला ये पूरे कम तासु डायलिसिस गोरे दानन नशपा गतम याश्ते मख के नव दागा एमएसए खपल तैयार कर दे खपले पके यो स्पेशल एफर्ट कर दे अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाम दे चाहिए सहूलत में की लगिया दे मुंगला एलआरएच ना मुंगला आईकेडी ना اول چې الته رش ډیر زیات وي الته غي ته نمبر نه ملويږي ورته وي بل هفته راشه بل میاش راشه هغه ټول مریضان الحمدلله موږ له راضي او خو مطمئن دي تاسو سره سره ټینګه ملاقات هم ډاکټر صاحب بیا دغه پښتنه کوم چې دا خو یو جذبه غواړي کنه بهشکه خو ته کرپشن کې نه زه خو نه شم منه کوم بهشکه بالکل وزیر په دې کمره کې کینو مې عمدا سیدا جی کې کینو دی عمدا سیدا لکه څنګه چې د ډاکټر جذبه پوره ګوري نو ماحول څور کوي کنه لکه دلته ما اتفاق ولید په بعض هسپتالونو کې ما ګروپ بندې ولیدې بالکل جی ایم اس تبراشي دلته کې بدا ایم اس کمره ډاکټرانو ډکې او خپل کمره پریخي بالکل هم دا سده جی دیکھیے زه تاسو دا ویل غواړم چې زه ایز ا ډي ام اس ایڈمن مونږ ایم اس اف سره ډیلی میټینګز کیږي ایم اس اف مونږ ته یو خبره بالکل کلیر کړې ده چې کم ډاکټر په کم ځای کې څنګه ډیوټي خبر کولی شي هغه نه عمل ته استعمال او ورکړي او هغه نه استعمال مو او ما غزي کې خپل فیلډ کې والی خپل ځای کې والی نو دې سره د ډاکټر هم جذبه زیاتیږي هغه خوشاله او په خوشاله چې کم کار کیږي هغه په زور زبردسته نه کیږي نو مونږه کوشش دا کوو چې کم ډاکټر کم فیلډ آی کې ولګو چې کم شفت کې هغه خوشاله دي شي یا په اسانه په تسلی کار کولی شي مونږ ورته اول او ماغه آفر کوو نو نور هر یو انسان خوشاله ول ګراني خو کوشش هم دای چې سونه په مینا محبت کارو شي او نور تاسو ریزلټ تاسو مخه ته دي الحمدلله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ډیر زیات باس سره کیږي ډیر ګرانو کتونکو تاسو ډاکټر صاحب خبرې اورېدې هغه جذبه مو کتله دلته کې چې د کم ډاکټر سره خبرې کې هغه میډیا ته اوږې ناستې هغه خپل بړا صوباسي خبرې کوي دا هم زه په کم هسپتالونو کې ولې دلته ډاکټر له ورشي نو لاول به ایم اس خبرې نه کوي بیا به چې کوم دی ډي مس نه کوي بیا خو ډاکټر خو ډېره لرې خبره ده په دې هسپتال کې ما دا وکتل چې کوم یونټ ته لاړم نو ډاکټر صاحب په خپل رامغته شوي دي غلا پکې نه وه که نه او هغه خپل کار چې کوم دی وښوده په یو وړه شان کمره کې یو لوی هسپتال چې کوم دی اړه چې وي تنګ نه وي نو هغه مثال دوی ورکوي دغه سی ټي هسپتال یا نصرالله بابر هسپتال نو دلته کې چې د ایم اس صاحب په کاوشونو باندې ګورئ حکومتونه وزیران محکمه دا د هر څه وي د نور هسپتال داخل محکمه چې کومه ده د نور هسپتالونو هم ده خو زه د خپل د تنګي هسپتال ذکر وکړم صفت یې نشم کولی خو زه د خپل شبقدر هسپتال نو صفت یې نشم کولی زه دې وخت کې خو د 400 د هسپتال صفت کوم نو نوی ایم اس راغلی دی او همدغه شانتي یو جذبه پکې وینم یا هغه سره کم ډي مس دی نو یو جذبه پکې وینم نو مستقبل کې زه هلته بدلون وینم خو دا ما پریکټیکلی د دې سی ټي هسپتال څه چې ولیدل نو زما ډاکټرانو سره مینه هم نوره زیاته شوه چونکې زما ډاکټر سره ډېره کمه ناسته وي ما ناسته نه ده کړې ډاکټر سره خو علاج مې هم کړی نو ډسپنسر نه مې کړی دی د هسپتال ته نه یم تللی او زه خپل هسپتال ته 8 کاله کې په ډسټرک هسپتال کې نه یم تللی خو دغه په پېښور کې ماته یو چانس میلو شو او ما پریکټیکلی چې کوم دی هر څه وکتل نو زه د ایم اس صاحب هم ډېر زیاته مننه کوم بلکې ټولو میډیا ته دروازې کولو دا یو مثال دی د هسپتال راشئ د دې هسپتال تاسو د حالت زار وګورئ نو تاسو به حیران شئ نو چې خدای دی دا خپل ډیوټي هم کوي تنخواه مخلي خو څونه په ایماندارۍ سره مریض سره ملاویږي نو دا زموږ د مریضانو چې څنګه خدمت کوي که څنګه خصمانه کوي نو وړه مې ورته دوا کوي انشاءالله بیا به راځم په دې هسپتال کې بیا خبرې کوم الله دې ایم اس صاحب له جون ورکي وړه مې ورته دوا کوي حقیقت درته وایم ګینې د هغه نوکري ده تنخواه اخلي خو دا تنخواهګان نور خلک هم اخلي زما میډیا کار دی خو زه به کومه چې ښه کار کوي د سرکار کار دی او نن سبا په سرکاري هسپتال کې دننه پرېږدیم نه هغوی وایي نه میډیا پکې څه وي میډیا ته به نه وی دا واخد د هسپتال دی چې کوم یونټ ته ځي وي راځه ګوره تا د کوم ځای کې لږ شانتې نقص میلاویږي راپسې ووایه نو دا تا ته د هسپتال دا د ایم اس صاحب او د دې سټاف په ایماندارۍ په وجه باندې انشاءالله بیا به خبرې کوو او دا مې یو مثال درکړه دا ټول پروګرام د دې نه عبرت واخلئ مننه